شوي. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الكتب كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تاسو لیات شي مونږ د مړي متعلق د مکمل تفصیل سره د هغه سبق شروع کړی دی. دینه پهله مونږ کم یو کسان مړي ته غسل ورکولی شي نو هغه کې مونږ درې قسمه خبرې کړې وي که تاسو ته یاد شي. ښځه چې کم دی خپل خاوند ته غسل ورکولی شي او خاوند خپل ښځې ته غسل نشي ورکولی، او دغه شانتي سړي به سړي ته غسل ورکوي او ښځې به چې کم دی ښځې له غسل ورکوي. دا درې صورتونه پکې مونږ ویلي. نن چې کم دی غاسل کے لیے آداب، غاسل کے لیے آداب کدا ښځه ده او کدا سړی دی او مړی ته غسل ورکوي نو دی به د کمو د آدابو خیال ساتي. نمبر 1 میت کا قریبی رشتہ دار ہونا. دا مسئلہ یاد ساتي د مړی چې کومه نږدې رشتہ ده هغې ته پکار دا دی چې د خپل مړي ته غسل ورکړي. مثلا پلار وفات شوی دی زوی دی غسل ورکړي، او دغه شانتي سړی وفات شوی دی رور دی غسل ورکړي، او دغه شانتي ماما کاکا دا انتہائی قریبی رشتے دی. نو میت کا قریبی رشتہ دار ہونا دا د غاسل د پاره یو ادب دی. دویم پکې دی غسل کے احکام کو جاننے والا ہو. مړي ته هغه یو رشتہ دار به غسل ورکړي چې دا د غسل احکامات باندې پوي وي. نو که مثلا د مړي په قریبی رشتہ دارانو کې داسې خلک نشته دی چې هغه د غسل په احکاماتو باندې نه پوهیږي نو بیا به ول پردي خلک غسل ورکوي. لہذا د مړي د غسل احکامات دا پکې پیژندل دا ډیر زیات اهم دي. دریم ډیر اهم دی رازدار لوگ غسل دی. راز د مړي به کم دی کنه راز د دې به حفاظت کوي. مړي ته چا غسل ورکولو او هغه کې څه عیب وکتلو او هغه عیب داسې و چې په دنیا کې هم ته نه څوک په زندګۍ کې خبر شوي نو انسان بدن دی نو دغه عیب به چې کم دی خلک به ګوري دا به په دې باندې پرده راچي سړی د دې به بالکل افشا به نه کوي چې یاره ما د دې مړي په دې بدن کې یو عیب کتلی د دې کې سخته ګناه ده. نو دریم نمبر ادب بوله دا دی چې رازدار لوگ غسل دی چې راز چې کم دی دا پټ ساتي. او سلورم نمبر باوزو کله چې مړي ته بنده غسل ورکوي نو دا به چې کم دی اودس چردام کوي، چردام به کوي. او چې کله مړي ته غسل ورکړي د هغې نه پس که چېرته دغه سړي غسل وکړو نو دا بهتره خبره ده، او که غسل یې خپله ونه کړو نو اودس چردام هم ورته کافي کېږي. پنځم نمبر ښځه مړه شوې ده نو د هغې په قریبي رشتہ دارانو کې داسې ښځې دي چې مثلا هغه چې کم دی د حیض ده حیض ورته راغلی دی خپله ماهوارې بیمارۍ کې ده، او یا چې کم دی نفاس والی عورت ماشومې شوې دی او 40 ورځې لا پورې شوي نه دي. که چېرته دغه حیض والا ښځه او دغه د 40 ماشومه که چېرته ښځه د مړي ته غسل ورکوي دا مکروه عمل دی. البته
که چرته خزي نه وي نو دا بیا مجبوری وي بیا حایزه او نفاس والی عورت بیا هغه د مړی ته غسل ورکولی شي او بهتره خبره دا ده چې دا حیز والا او نفاس والا خزه چې کم دی دیتا غسل ورنه کی او که غسل ورکو نو غسل کې کوکیږي خو څه شی وي دا به مکروه وي شپږم نمبر ګوره شریعت تو ګوره شریعت دا ګوره ډیر انتهایی امن پسند او په معاشره کې امن خورولو والا چې کم دی دا زمونږ شریعت ته الحمدلله وی میت کی خوبی بیان کرنا مستحب ہے اور بڑے در تسویل چې راز کو چھپانا یہ کیا ہے مستحب ہے په مړی کې عیب دی او قتلو دا عیب بنخ کارېږي البته په مړی کې دی دا څه خشانت خوبی او قتلا نو دغه خوبی د خلکو کې بیا بیانول دا مستحب دي مثلا ډیر مړی دا سی وی چې کله دا غي فوتګي وشي نو بس اسم ني او چې کله وته سړی غسل ورکي هغه چې کله په خپل داسې چې کم نه مسکراهټ دغه کې راځي خله کې او دا هغه رنگ چې کم دی انتهایی داسې سور کیږي نو دا د دې خبره علامت ته چې دا سړی الله پاک چې کم دی دلب اخرت اوس خسته کوي نو دغه شانته خوبي دی پکې او کتل هغه بیا خلکو طویل د بیا مستحب عمل دی نو سبق زمونږ دا شولو چې غاسل کې لیے آداب کدا برابر خبره ده کدا سړی دی او کدا خزه ده نمبر 1 دا چې میت کا قریبی رشتہ دار ہونا دا سړی با غسل ورکی دویم دا غسل کے احکام کو جاننے والا ہو دا غسل احکامات باندې پويږي او دریم دا رازدار لو غسل دے چې رازونه چې کم دی هغه اوټ کینا او سلورم دا باوسو ہو کر غسل دے اور پنځم دا حائزہ اور نفاس والی عورت کا غسل دینا یہ مکروہ ہے اور شپږم نمبر دا میت کی خوبی بیان کرنا دا مستحب دی الله دې په دې خبرو باندې مونږ ته عمل توفیق را نصیب کړي